چې د الله نبی په ټوله دنیا باندې غالب راغلو. دنه بعد د ملګرو ته خلافت ارض ملاو شو، ځکه هغوی د عمل صالح دا معنا نه کوله چې تسبیحات پوره کوه، نه واخان نه بعد اوابین کسا نه کی، سار مانځه نه بعد اشراق خطا نه کی، تهجد در نه پاتې نشي. دا خو ستا ذاتي ژوند دی، دا خو ستا د عباداتو شعبه دی. بیا ته څنګه وایې چې دا عالمگیر مذهب دی؟ بیا ته څنګه وایې چې دا د ټولو شعبه‌های زندګۍ رهنما دی؟ کله چې هغوی د عمل صالح دا معنا وپېژنده چې ما یقتضیه الشرع. تاسو اوس دې ته اندازه لګوئ، حنظله رضی الله تعالی عنه بیبي سره میلاو دی، غسل په واجب دی. اعلان یې غوږ ته راغلو چې حی علی الجهاد. اوس غسل کول هم فرض و، جهاد ته تلل هم فرض و، خو ستا د صحابي د مشکات نبوت نه دا مفهوم اخیستی و چې کوم یو مقدم کول پکار دي. الاهم فالاهم کوم دی؟ دی داسې لاړو جهاد ته چې که زه څه لمحې بعد کې لاړ شم، الله نبي ته به څه پته وي چې دته یې غسل ضرورت دی. چې کله دې میدان ته ورسېدو، الله نبی ته بالکل پته نه وه چې حنظله راغلی که نه. معرکه ختمه شوه، الله نبی صلی الله علیه وسلم چند صحابه ورسره تذکره وکړه چې واپس به لاړ شو، د حنظله په روم واده و، هغې رسوماتو کې به شریک شو. یو صحابي ورته وفرمیل چې صاحب زه به درته د هغه واده وښیم، لاس راکړه. وایي تو د شهداو په قطار کې په وینو کې خړو پروت. دې ټایم کې جبریل امین راغلو، هغه ورته فرمایي چې جي چې راتلو نو غسل یې نه دی کړی، که ته دا ملګري لږ سایډ ته کړي، فرشتې راغلي ده ته غسل ورکوي. نو روایاتو کې چند حنظله نور هم دي، خو مسلم شریف په روایت باندې چې د ده نوم اخلي روایت سره فوراً فرمایي چې حنظله غسیل الملائکه. ولې؟ ځکه چې ده ته دا پته وه چې اوس الاهم فالاهم څه دي. عمل صالح خپلې جذبې سړولو ته نه وایي، دې وخت کې د شرع تقاضا څه دی. تاسو د تحویل قبلې بیان اورېدلی، کله چې حضور علیه السلام دې ځای نه دې ځای ته واوړېدو، دې نه مخکې د الله نبي خطا شوی و. تاسو په علم کې دا واقعه ذوالیدین ورته وفرمیل چې قصرت الصلاة ام نسیتها یا رسول الله. آیا دا مون دوه شو که تاسو نه یې شو چې یو هم نه دي شوي؟ د بار بار اصرار کوو. حضور علیه السلام صدیق اکبر ته وکتل، هغه ورته وفرمیل چې جی یو څه شوي. حضور علیه السلام بیا پاڅېدو، مونځ یې پوره کړو. نو هلته دا کار شوی و. پکار دی دلته مسجد القبلتین کې صحابه ویلي وی چې کیدای شي خطا شوی وي، خو چې څنګه حضور علیه السلام تاو شو، لس واړه ورپسې تاو شو. هغوی ته زیری راغلو چې دا لس هغه دي چې په ټک ورته جنت زیری راغلی، که نه جنت زیری ډېرو صحابهو ته راغلی، لسو ته نه دی راغلی. محدثین فرمایي چې دې کې راز څه و، ځکه دې صحابهو د دین منشا وپېژنده چې د دین منشا په وخت د شارع اتباع ته وایي، خپل عقل ځغلولو ته نه وایي، خپله منیټري کولو ته نه وایي. بس هغوی وي چې که دې طرف ته دی مونځ کوي شارع دی، او که دې طرف ته مونځ کوي شارع دی. نو ځکه یې په ټک ورته د جنت زیری واورو، که دا خو دومره غټ عمل نه و، خو په دغه اعتبار چې د دین منشا یې وپېژنده، نو دا غټ عمل. بهرحال معزز طلبه کرام، تاسو خدمت کې ما دا عرض کوو چې د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم د جماعتي ژوند، جماعتي ملګرو صفات الله بیان کړو چې محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار، او دریم رحماء بینهم. دریم صرف دا نه چې سیاسي او اجتماعي جماعتي عمل و، خو نو چې څومره سیاسي کېږي دومره به دې مونځ بېجني، چې څومره سیاسي کېږي دومره به د لباس سیکولر ته ورقریب کېږي، چې څومره سیاسي کېږي دومره به تسپو پورې ډرامې کوي. نه،
تراهم رکعا سجدا. څومره چې ورځې د الله په مخلوق د الله د نظام د غلبې سوچ و، دومره په خپل ځان باندې اولا د الله نظام لاګو کړی و.